ملګرو غوښه ګرانه ده او د غوښې متبادل وګورئ. کوم کسانو سره چې په کور کې اضافي کمره ده، په کور کې ورسره څه ایکسټرا ځای دی، په یو مرله کې هم تاسو داسې روزګار روانولی شئ لکه د حاجي صاحب چې روان کړی دی. خلک وایي په ملک کې روزګار نشته، راشه د روزګار طریقه درته وښیم. د حاجي صاحب نه لږه زده کړه هم کوو او نور به تاسو ته معلومات هم درکوو. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دی، ډېره مننه حاجي صاحب. مشروم یو ډېر خوندور خوراک او ډېر په شوق کې خلک خوري که نه. دا څومره وخت نه تاسو کوئ دا روزګار؟ دا تقریبا 5 کالونه. ښه جي، په څومره ځای کې دا روزګار روانېدی شي؟ مطلب شروع کې ما خو چې سټارټ کړی لکه ما سره خپل یو ایکسټرا کور و، 2 کمرې یو برنډه پکې غالبا تاسو ویزټ هم کړی دی. هغې نه مې سټارټ اچتی خو تعداد پکې کم و، بیګونه کم ورسه زیات ډېر خو بیګونه کم. لکه مطلب بیا چې کله زه پوه شوم چې دې کې ګټه تاوان یو قسم د بټۍ مثال یې سرکل چې ستا پوره شي نو ولې په ګټه پوهېږې. که دا شانتي چې کله تا سره خړي ښه ډېري نو بیا غاښ در سره ني، او چې کله بیا نه غاښ غواړي بیا تا سره خړي نو بیا کیسه شي. بلکل. نو دې له به دا شان یو چکر ته جوړوي چې مطلب که 1 کیلو دې ولي ډیلي بیسس باندې ستا چې 1 کیلو خپل یو غاښ ستا جوړ کړي چې هغه یې ورکولی شي. د دې فایدې څه دي حاجي صاحب؟ فایدې خو د غوښې متبادل دی، پروټین دی. څنګه غوښه خلک خوښوي او فایدې ورکوي. دغه شان دي کې مختلف ورایټیانې خپل حساب کتاب دی، خپل پروټین دی او چربي پکې نشته. خرڅېږي که یو سړی روزګار روان کړي؟ بلکل خرڅېږي. زما لکه شروع کې یو ټایم چې ما شروع کړل 5 کیلو مې نه شو خرڅولی، اوس د الله مهرباني ده که 50 کیلو هم د ورځې زما کېږي نو وځي. 50 کیلو خو 25,000 روپۍ شو حاجي صاحب. بس بلکل بلکل. حاجي صاحب یو سړی د کور دپاره دا کوي نو آیا کارلی شي؟ بلکل کور دپاره ټرایل بیس باندې هم کارلی شي او خوراک په نیت هم کارلی شي. تیار بیګونه وړی شي. که یو سړی وایي زه چرې زده کوم نو هغه تخم او یو شی بل شی چې څه دې کې پکار دي هم ورکولی شو. ذایقې د غوښې ده که نه؟ ذایقې بلکل. لکه ته ډېر خلک مونږ ته وایي چې یاره دغه ځنګلي چې کوم روزي پټو کې هغه شی نه وي. مطلب څنګه کورنی چرګ او فارمي چرګ والا مثال یې دی. غذایت کې فرق نشته خو ذایقه کې به لازمي فرق وي. ملګرو غوښه ګرانه ده او د غوښې متبادل وګورئ. پروټین د ده مضبوط دی او بل چې کومه دی نقصان یې نشته دی. نو ځان دپاره مشروم روان کوي، په دغه شاپرو کې دا بوس واچوئ او د دې تخم پکې وکرئ او یقینا خپل ټول کور هم پې ساتلی شئ، ورسره چې کوم دی ګاونډیانو هم کېږي یا د دې نه روزګار هم جوړولی شئ. ښه ښایسته ارننګ چې کوم دی، ښه ښایسته اپارچونیټي ده د دې نه پیدا اخیستی شئ. د مشرومو روزګار روان کوي او کوم ملګري چې د حاجي صاحب سره مشوره کول غواړي د دی نمبر به پاس تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ډېره مننه.